چې دا خو زموږ سره زیاتره زنګ بیماران او سپینګری او زنانه په گاډو کې پولیس پار دغه کې ولاړ دي سټارګین کې کم از کم 50-60 کسان په دې باندې په روزګار دي. نو مطلب دا چې دا تنګول کېږي، نو موږ ته رسوات نه گاډی نه راځي، موږ ته مطلب دا چې د بونیر نه گاډی نه راځي، د چترال نه راځي، د باجوړ نه راځي. زموږ کاروبار د دې سره مکمل ټپ شوی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو دا وخت په ګل آباد کې په یو بارګین کې ولاړ یم، چېرته چې نان کسټم پیډ هغه ګاډي ولاړ دي چېرته چې نمبر پلیټ نشته دی، یا د پولیس سره پروفایلینګ چې کوم دنو هغه نه دی شوی. او په دغه حواله باندې دلته کې د خلکو یو اعتراض خدا هم دی چې مونږه لکه صرف په کوز در کې چې کوم دنو دا سلسله شروع شوې ده، په دې بنیاد باندې دلته کې دا دغه نه چې کوم دی د سوات ملکن او نور زګون چې کوم دنو ګاډي هم ناراضي، او دلته کې چې کوم بارګینونه د هغې په کاروبار باندې هم یو ډېر عجیبه اثر غورځېدلی دی. په دغه حواله باندې دلته مونږ سره د بارګینونو چې کوم لوی کاروباري دی دلاور خان هغه ولاړ دی، هغه واوري چې په دې حواله باندې دا هغه وینا څه ده. د دې مخکې مې انکار نه کړی چې یاره ګاډي ته د رجسټریشن مونږ نه ورکوو، لکه مونږ د اجازت کړی، مونږ لایسنسونه اخیستي دي د دې اکسایز والا نه. په کار دا چې یاره دا ډېر لوی تحصیل دی، په دې کې په لکونو ګاډي دي. د دې ځای نه چې یو سړی تیمرګړي ته ځي د هغه کم از کم 5-6 هزار روپۍ د ګاډي د تیلو خرچه ده، دسې پسې د روټۍ خرچه ده. او دیو په دې یوازې د په لوړ در کې خو دا ګاډي نه دي، نه په تحصیل ادینځي کې دي، نه په تحصیل مونډه کې دي، دا په دې ټول ملاکنډ ډویژن کې دي. په کار دا چې د ټول ډویژن دپاره څه خبره وي، نو هغه مطلب دی چې مونږ منو او دا منو. خو مطلب دا چې دا خو زموږ سره زیاتره زنګ بیماران او سپینګري او زنانه په گاډو کې پولیس پار دغه کې ولاړ دي، سټیشن مخې ته ولاړ دي، چیک پوسټ یې لګولي دي، خلک راکوزوو، ګاډي بوزاو، بتاڼو کې ځای ختم شوی دی، په سونو ګاډي بتاڼو کې ودرولي دي. نو دا زیاتی دی، مونږ هېڅ کله انکار نه دی کړی. باقاعده مطلب دی دلته پوینټ ولګوي په چک دره کې، او مونږ به مطلب دی چې ګاډي ورولو، خلک به ګاډي ورني په اسانه باندې، د هغوی به خرچه هم نه کېږي، او ښه په اسانه طریقه به سره به مطلب دی چې هغوی ته نمبر میلاوېږي. بل اسرار خان زمونږ خو په دې ډویژن کې نور سره روزګار نشته، داسې کارخانې شی نشته، دغه سماج چې دغه خو دغه مطلب دی چې یاره په دې باندې دا خلک مشغول دي. زما سره په دې خپل بارګین کې کم از کم 50-60 کسان په دې باندې په روزګار دي. نو مطلب دا چې دا تنګول کېږي، نو موږ ته رسوات نه گاډی نه راځي، موږ ته مطلب دا چې د بونیر نه گاډی نه راځي، د چترال نه راځي، د باجوړ نه راځي. زموږ کاروبار د دې سره مکمل ټپ شوی دی، او بیخي په دغه ولاړ دی، ځکه چې په باجوړ کې دا شی نشته، په پردر کې نشته، په چترال کې نشته، په سوات بونیر کې نشته، صرف په لوړ در کې. د دې په ځای باندې مطلب دی نور د ترقۍ څه شی وکي، لکه مطلب دی د آیسو مخنیوی دی وکي، د نور جرمونه چې کېږي د دې مخنیوی دی وکي. مطلب دی چې ګشتونه یې د دې په سیوا شي جرمونه ودرېږي، لکه یوازې خدا نه چې مطلب دی کاروباري خلک تنګول دي. نو موږ په دې باندې بالکل خفګان ظاهر کوو چې دا زموږ کاروباري خلکو سره ظلم دی، او زموږ ټول معاش ته دی نه دی. زما سره 4-5 په دې بارګین کې لکه ملای نوکران، چوکیداران، دا ټول په دې په روزګار دي. دا شی چې شروع شوی دی 15-16 ورځې وشي، موږ دغه شانتي ناستو، د کور راوړو خورو، څوک د بار نه موږ نه راځي. نو دا آواز مطلب دی چې زموږ د ډي پي او صاحب ته رسول پکار دي چې صاحب تاسو له دې علاقې نه ناشنا یې، او مطلب دا چې په دې په دغه باندې ځان پوهه کوي، د ټول ډویژن دپاره کومه خبره یې هغه زموږ دپاره کوي. مننه جی، ډېره مهرباني.